دا په سکرین مخامخ چې کوم څه تاسو ته ښکاري موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې موږ دغه ځای ته ځان ورسوو خو چونکې که زه تاسو ته یقیني ویم موږ سره چې کوم خلک کوم کسان موږ سره کوم ټیم دی زه به ذات خود د خپل ځان خبره برته وکړم یقینا زما په بدن باندې څه چل کېږي دا مخکې تاسو کتلی شئ دا څه شي دي دا څه شي دي لرې شه کیمرامین صاحب ځان بچ کړئ استغفر الله قدرمندو که زه تاسو ته یقیني ویم زما په بدن باندې بالکل ویښته ودرېده یقینا واقعا داسې ده دلته ټول جي د سحر او د جناتو چې کوم هغه اثرات دي استغفر الله واقعي په دغه مخلوق کې قدرمندو استغفر الله استغفر الله سلامونه مې واخلئ قدرمندو جاوید افریدی یم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د اواز ټي وي په شیشه باندې حاضر شوم قدرمندو دا مهال زه یوې غریزې علاقې ته راغلی یم د دغه علاقې نه څو ورځې وړاندې موږ سره څه ملګرو رابطه کړې وه قدرمندو دلته کې یو مارکیټ دی درې چته مارکیټ دی او د دغه مارکیټ چې کوم مالک مکان دی هغه ډېر زیات پریشانه دی خفه دی قدرمندو دا دوه چته مارکیټ چونکې خلکو نیولي څه دوکانونه پکې آباد دي خو د دې چې کوم لاندې بس مې د دې کې 10-12 دوکانونه دي قدرمندو د دغه مارکیټ کې چې کوم دلته خلک پاتې کېږي دا دوکانونه چې کوم دي دغه دوکاندارانو په وینا باندې چې په دغه بیسمنټ کې لاندې د ماښام نه بعد یعنې کله غروب آفتاب نافي شي کله تیاره شي قدرمندو په دغه مارکیټ کې لاندې چې کوم بیسمنټ دی په دغه بیسمنټ کې د هر قسم جانورو اوازونه هر قسم کاڼي لوټې تیږې ګزارېږي د دغه مارکیټ چې کوم بره دوکانداران دي دا ډېر زیات خفه دي او دې یریږي هم قدرمندو موږ سره د خپل ټیم راغللو دا مهال ما سره د شپې تقریبا د 9 بجو نه ټیم اورېدلې قدرمندو د ژمي موسم دی او موږ لاندې ګورو چې آیا دا حقیقت دی که نه د کلي خلک چې کوم دا هسې مطلب مذاق کوي یا د دوکاندارانو چې کوم دا کوم چې دوکانداران دي قدرمندو دا مهال موږ سره د دغه کلي څه مشران هم موجود دي او د دغه مارکیټ چې کوم مالک مکان دی هغه هم موږ سره دی قدرمندو چېرته ځئ ما ملګري تاسو د مارکیټ کولاو کوئ قدرمندو په دغه پروګرام کې چونکې زمونږ یو مقصد دی په دې کې د یو سبق آموزه ویډیو ده خو در سره تر اخره پورې وګورئ قدرمندو دا د مارکیټ چې کومه لاندې حصه د بیسمنټ کې مونږ ځو او په دغه بیسمنټ کې ګورو چې آیا کوم کاڼي ګزارېږي یا کوم اوازونه راځي دا حقیقت دي که نه دا دوکانداران هسې ګپ لګوي قدرمندو چېرته ځئ ما موږ سره اوسئ قدرمندو دا مهال زه د مارکیټ چې کوم لاندې بیسمنټ دی هغلته کې زه راکوز شوم څنګه چې د دغه مارکیټ مطلب د مالکي مکان وینا چې دلته کې لاندې کوم دوکانونه دي که زه خپل کیمرامین ته ویم چې تاسو دا هم واخلئ قدرمندو تاسو کتلی شئ مارکیټ ټول شاړ دی واقعي چې همدغه شانتې داسې دوکانداران دلته راغلي مو خو د ډېرې بدقسمتي په وجه باندې قدرمندو دلته کې څوک وخت نشي تېرولی لاندې بیسمنټ کې واقعي څنګه چې دغه کلي خلکو ویلي چې دلته هر قسم جانور اوازونه کاڼي لوټې اوسه پورې خو څه مطلب موږ ته په نظر رانغه خو ګورو چې څه کېږي او مطلب څه موږ وینو او څه به ګورو قدرمندو چېرته ځئ ما موږ سره اوسئ قدرمندو هماغه لاندې بیسمنټ دی موږ ځو دلته چې کوم مطلب خبره دغه ملګرو موږ ته وکړله په دغه مارکیټ کې قدرمندو یو ځان له دوکان دی داسې خو په قطار ډېر دوکانونه دي خو چې کوم ځای نه دغه اوازونه راځي څوک څه وایي څوک څه وایي قدرمندو ګورو که نه چې دلته مطلب څه کېږي زما کیمرامین تاسو ما سره راځئ سره زما د ټیمه قدرمندو دا ډېر زیات د خوف او د ویرې ځایونو کې تاسو بالکل استغفر الله څوک دی کون استغفر الله استغفر الله که زه تاسو ته یقیني ویم زما په بدن باندې بالکل ویښته ودرېده قدرمندو دا د مارکیټ چې کوم دا لاندې بیسمنټ دی دغه ملګرو په وینا د هغه ځای له څه اوازونه راځي څه شی دی استغفر الله سبحان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله کیمرامین صاحب استغفر الله الله اکبر څه شول ملګري څوک یې کون یهاں کون ہے تو استغفر الله تاسو چې څو ولیده څه مو کته یقینا دا مارکیټ کې بالکل انسان دلته تېرېدلی شي او نه دلته راتلی شي کیمرامین صاحب تاسو راځئ ما سره قدرمندو دا د مارکیټ یوه بله حصه ده استغفر الله وی استغفر الله کیمرامین صاحب نور مشران څه شول دا څوک دی استغفر الله دا څوک دی تاسو څوک یئ استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله اکبر قدرمندو یقیني ویم ډېر سخت په دغه پروګرام کې زه په عذاب شوم قدرمندو دغه مارکیټ څنګه چې تاسو څه وکتل څه مو واورېدل یقینا دا حقیقت بالکل همدغه شانتې ده قدرمندو د نن پروګرام کولو غرض او مقصد زما صرف دا دی چې په نن پروګرام کې زه تاسو ته وښایم چې په کوم ځای کې یا په کوم کور کې یا په کوم مارکیټ کې داسې قسم له جنات یا داسې قسم له حرکات کېږي نو برای کرم برای مهرباني تاسو ډېره زیاته مهرباني وکړئ
چې بالکل داسې ځایونو ته تاسو مه راځئ. قدرمندو بس داسې حالات داسې جنات یا داسې سحر دلته کې څه وي دې ته څه حق پرسته عامل ښه داسې کس چې هغه مطلب ښه یو مفتي یو ښه رسېدلی پیر راولئ چې هغه دلته د دم او درود په برکت باندې دا هر څه دې ځنه ورک کړي. یقینا د انسان او د جن نه کړي. قدرمندو زما همدغه پیغام و هر چېرته کې چې خوشحاله اوسئ.